الله تعالی د عباد الرحمن اول صفت دا بیان کړی ده، الذين يمشون على الارض هونا. دی په ځمکه باندې په عاجزي سره ځي. د عباد الرحمن مطلب دا ده چې دی د الله تعالی په هر کار او د الله تعالی په هر فیصله باندې راضي وي. ځکه چې د یو انسان چال، د یو انسان تلګ، دا د دو د کردار، د دو د اخلاقو او د دو د زړه د کیفیاتو عکس او آینه ده. که په یو انسان کې تکبر او داسې ریا، فخر، غرور، داسې نورې بیماریانې وي، بیا د انسان چې کوم تلګ ده دا به د متکبرینو غوندې وي. یا داسې مایوسه به وي یا احساس کمتري د وجې نه دا سړی به خپلې پښې په ځمکه باندې راکاږي، خپلې پښې به دا په ځمکه باندې کرشوي. یا داسې د خلکو په مخ کې خپل ځان غټ ښکاره کوي او خلکو ته دا ښکاره کوي چې زه خو یو ډېر غټ صاحب حیثیت سړی یم. حالانکه دا ټولې خبرې بې بنیاد، فضول او بیکاره دي. اصل بنیادی خبره دا ده چې مونږ ټول کردار، د مونږ ټول اخلاق، د مونږ تلګ، هر خبره دا د سنت مطابق وي. احادیث مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلګ متعلقه دغه تذکره ده، د دو خلاصه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دو تلګ دا به عموما په د نورو خلکو په تلګ نه تیز و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله قدم اخیسته دومره احتیاط به یې کاوه چې په هواره ځمکه باندې به هم داسې تو لکه یو کس چې د غره نه یا د چک ځای نه لاندې ځای ته راکوزیږي. لکه یو انسان چې د غره نه راکوزیږي لاندې ځای ته، بیا دی دومره په احتیاط سره خپل قدمونه کیدي چې زه نه ونه خویږم، ماته څه تکلیف نشي را، زه نه وغورځېږم. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم چې کله بالکل په هواره ځمکه باندې هم روانو، بیا به د دومره په احتیاط سره قدم کېښوده. او بالکل رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ته د دو په تک کې عاجزي، سکون او اطمینان او رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله هم تکبر نه کاوه او کله به هم د فخر نه کاوه، کله به هم د ځان خلکو ته نه ښکاروه. ځکه چې کوم کس تکبر اختیاروي، د هغې د تلګ انداز داسې وي چې هغه سینه مخ ته وباسي او دا کومې وږې چې دي مټونه دي دغه ډېر په ځان ته سټایل باندې دی خوځوي. د مقصد دا وي چې په دنیا کې به زه یو پیدا شوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم داسې چال نه اختیاراوه، بلکې بالکل په عاجزي سره او په سادگی سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تګ اختیاراوه. او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به چې کله ته او دا به خپلې پښې په ځمکه باندې نه راښکلې، نه به یې کرشولې، ځکه چې دا د یوه سست انسان علامت ته او د بیمار سړي علامت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چستی سره او داسې به قدم کې خودج پاکې ډیره سخته عاجزي وه. نو مونږ تاسو ته هم پکار ده چې کله هم مونږ تاسو خپل قدم کېدو چیرته روان یو، بالکل په احتیاط سره چې د کوم کار اراده کول غواړو، اول به دا سوچ وکړو چې د مونږ قدم دا د یوه ګناه په کار پسې خو نه ده روان، د یوه غلط کار پسې خو نه ده روان. بالکل چې هر مونږ قدم کېدو دا سوچ وکړو چې مونږ هر قدم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق جوړ شي. او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روانو د تلک په وخت کې به د کومه پاجامه چې وه دا په شنګرو نه د لاندې نه وه. دا حدیث مخکې هم تیر شوی ده، ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار. د پرتاګه یا داسې د پاجامې یا د پینټ چې کومه حصه په شنګرو نه د لاندې شي، په ګیټیو نه د لاندې شي، هغه حصه به په جهنم کې وي. د دې دا مطلب قطعا نه ده چې د انسان به نور جسم جنت ته ځي او د ده شنګري نه لاندې حصه چې کومه ده دا به صرف جهنم ته ځي. نه، دا خبره بالکل غلطه ده، بلکې د انسان به ټول جسم جهنم ته ځي، خو جهنم ته د تلګ سبب او ذریعه دغه شنګري جوړ شوي دي. دغسې که یو انسان بدنظري کوي یا داسې غلط
خبرې اوري یا غلط کار کوي دغه دا مطلب نه ده چې د انسان غوږونه به صرف جهنم ته ځي باقي جسم به نه ځي یا د انسان سترګې به جهنم ته ځي باقي جسم به نه ځي نه بلکې د انسان به ټول جسم جهنم ته ځي خو جهنم ته د تلګ سبب او ذریعہ د غوږونه او سترګې او ژبه داسې نور اعضا دي. او په دې کې یوه دا خبره هم ډیره ضروري ده چې دا وعید هلته ده چې کله انسان قائمن وي او کپړه نازلن وي. دا دوه شرطونه تاسې په ذهن کې کېنوئ چې که انسان ولاړ وي او د ولاړي په حالت کې د ده پرتوګ د ده پاجامه یا پینټ لاندې ایسه چې کومه د هغه په شنګرو نه لاندې تېره شي بیا دا انسان د داسې وعید مستحق ده. او که چېرته یو انسان ولاړ نه وي بلکې ناست وي یا په کرسۍ باندې ناست وي یا په سوارلۍ باندې ناست وي یا پروت وي په داسې صورت کې که چېرته د کپړې حصه په شنګرو نه د لاندې شي بیا داسې وعید هغه وخت نه ده. استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله د ده مخ ته یو تصویر وایرل شوی و. بیا دی په موټر سایکل باندې ناست و خو د ده چې کومه پاجامه ده د دې آخري حصه په شنګرو نه د لاندې وه. بیا خلکو ډېر زیات اعتراضونه کول اشکالات یې کول چې دا وګوره یو عالم دین دا دومره غټ منصب انسان ده او د ده کوم پاجامه چې کومه د هغه په شنګرو نه د لاندې تېره شوې ده. حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده. که په موټر سایکل باندې څوک ناست وي او یا داسې پروت وي په هغه وخت کې که دا کپړه په شنګرو نه د لاندې شي بیا داسې وعید په هغه وخت کې نشته. دا وعید په یغه وخت کې ده چې کله انسان ولاړ وي. او دومه خبره نازلن چې دا کپړه دا د بره نه لاندې تللی وي که چېرته داسې کپړه وي چې هغه د لاندې نه انسان پورته راغوستی وي لکه جورابه شوله یا داسې موزه یا پکوان چې کومه ده هغه داسې کپړې اغوندي چې پوره جسم ته راځي د لاندې طرفه نه بیا داسې صورت کې دا وعید نشته. نو مونږ تاسو ته پکار ده چې خپل جسم د خپل جسم ټول اعضا داسې جوړ کړو چې د مونږ هر کار د سنت مطابق جوړ شي. او داسې په دنیا کې چې کله هم تاسو ګرځئ په مغرور ما ګرځئ په غرور سره او تکبر سره ولا تمشي فی الارض مرحا په مغرور ما ګرځئ په غرور سره تاسو ما ګرځئ تکبر سره ما ګرځئ. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کوي وای کله چې داسې کس چې هغه مغرور ګرځي په غرور تکبر سره ګرځي دا چې کله د الله تعالی سره ملاویږي نو الله تعالی سره په داسې حال کې ملاوي چې الله تعالی به د نه خپوي. نو بنیادی او اصل شی د الله تعالی رضا ده چې الله تعالی راضي وي بیا د مونږ هر کار اسانه ده. مونږ په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب یو. خو کله چې مونږ د الله تعالی راضي نه وي که په دنیا کې مونږ ډېرې بنګلې جوړې کو ډېره سرمایه جمع کو ډېر د رهایش وال د سکون وال او د خواهشاتو نه ډکه زندگی تیره کو خو چې کله الله تعالی د مونږ ناراضي نه وي دا د دنیا ژوند دا ټول بیکاره ده. خو که یو انسان په دنیا کې په غربت سره ژوند تیر کړي د ده نه صرف الله تعالی راضي وي دا انسان په دنیا کې هم کامیاب ده دا انسان په آخرت کې هم کامیاب ده.